یو لوی سرجن صاحب په تبلیغ کې وخت ولګاو. پخوانۍ خبره ده زموږ د مردان مرکز کې د مرکز یو مشر ورته وی وایي څه فایده ده وشوه څه فایده ده وشوه. هغه ورته مولوي صاحب انسان رانه جوړ شو. دا دغه د خولې الفاظ دي. انسان رانه جوړ شو وی انسان نو مزکه چې د مریض د یو سو په دوای باندې کار کېده او ما ول د خپل پیسو د پر د لکونو اپریشن کړ. او ورته وی ما درته وی او ډیر خلک په دې کې مبتلا دي. د میډیکل دا شوبه دا سینا چې دې سره د هر چا واسطه راځي. اټیک ته خلک پم پکې خو بیان په هر ځای کې د اکثریت کیږي. دا علما وی للاکثر حکم الکل. نو په دې شوبه کې چې کوم ظلم دی په هر شوبه کې د خدای وت اخلو. مونږ یو گاډي کې را روانو یو جنازې نه دغه شان. نو دا گاډي هم یو مجلسي په یو مجلس کې بعضی وخت کې په یو موضوع باندې خبره شروع شي نو دا هغه موضوع متعلق چې چا سره سي دی پکې خپل وي. نو هغه وخت کې دا خبره شروع شو چې یاره د میډیکل په دې شوبه کې ډیر ظلم دی. نو یو مرګري په دغه گاډي کې مونږ سره تبلیغي مرګري چې هغه یو ډاکټر سره اسسټنټ وو. هغه دا خبر وکړه وی زه به دا ویم چې زما دا ډاکټر صاحب چې دی نو دا خو پکې ښه دی ځکه 15 وخته مونځ کوي خو د ظلمونو دا د حال دی. دا هغه لږ ظلمونه وي. هغه چې دا خبر وکړه نو هغه چا چې ګاډی چلو هغه ډرایور وی زما زوی د لیبارټرۍ والا سره کار کوي. وی هغه زوی مې راته وی چې مونږ 90% ټیسټونه د سره کوو نه اسی پی ریزلټ لیکو نیگیټیو پازیټیو اسی پی لیکو. هغه چې دا خبر وکړه نو په دې ګاډي کې مونږ سره زموږ د مدرسې یو مدرس ناستو. هغه وی زما کور ول هسپتال کې و د ډیرو ورځو نه. د هسپتال هغه بعضې عملیې سره مې چا تعارف کړو چې دا مولوي صاحب دې لږ خیال یې کوئ. وایي د اتوار په ورځ یو ډاکټر راغی او د ټولو واډونو نه یې فایلونه راغونډ کړل. ټولو ته دوایي ولیکله او ورته وی چې لاړ شئ مخامخ د سټور نه دا راوړئ. وایي ما ته یې ولیکله وایي زه م روان وم چا سره چې زما چا تعارف کړو چې هغه ولیدم نو ما ته وی مولوي صاحب دې خوا راشه. چې زه ورغلم نو ما ته وی تا ته یې ولیکله. وی ما وی او ما ته یې ولیکله. وی ته راکړه چې چټې داسې وکته نو چټې راواغېسته وویشلو. ما ته وی چې هېڅ ضرورت نشته مه راوړه دا دوی. وی ما ورته وی چې ولې. وی راته وی چې دا ظالم د اتوار په ورځ د دې وجې نه راځي چې عام ډاکټران نه وي د ټولو مریضانو ته دا دوایي هیڅ بېسلي کي بغیر د ضرورت نه مخامخ سټور والا سره خبره ده. مخامخ سټور د واقع مقصد مې دا دی دته اوس انسان وایي دته انسان ویلی شي مسلمانی خو ډېر لوی اعلی څیز دی. کومه دوایي چې یو انسان بغیر ضرورت خوري نو د پیسو نقصان خو دی دی خو دې د جون سره لوبې کوي که نه کوي. بیا داسې وي چې د انسانیت په حدودو کې هم نشي پاتې کېدی. ولې د محمد عربي د انسانیت د خیرخواهۍ ژوند یې نه زده کړ. هسې د یو شعبې نه خو متنفر کول مې مقصد نه دی خو صرف په دې پوهول غواړم که د دینی تربیت نه بغیر د ملک شعبو ته یو فاضل د یو ادارې لاړ شي نو بیا حالات صحیح. ما د خبرې مقصد دا دی چې یو پلار دا فکر خو کوي چې بچی مې دې ځای ته ورسي لیکن دا فکر نه کوي چې د نبی علیه السلام ژوند هم زده کړي. ما وی د نبی علیه السلام په ژوند کې د هر چا یو مقام دی. هلته د پلار یو مرتبه ده هلته د مور یو ځای دی هلته د مشر او د کشر یو مقام دی. هغې مونږ ته د هر چا مقام ښودلی دی. انسانان خو څه کې هغې د زناورو حق مونږ ته ښودلی دی د نور به یې څوک خوري. زناور خو څه کې دشمن
چې د دشمن باره کې د هیڅ یو قوم هیڅ قانون نشته. هر څوک وایي د دشمن سره دی چې څه خوښوي نو دا کولی شي، څه خوښوي کولی شي. د انګریزان اکثر وایي په جنگ او محبت کې وایي هر څه جایز دي، داسې وایي everything is fair in love and war، داسې وایي په جنگ او محبت کې هر څه جایز دي. دا خدایي خبره ده. د الله نبی مونږ ته د دشمن حقم ښودلی دی. دا کافر چې در سره کله په مقابله کې دی نو د ماشومان به نه وژنئ، زنانه به نه وژنئ، مذهبي پیشواهان که تا سره په مقابله کې نه دي نه ابه نه وژنئ. چا چې مونږ ته د دشمن حقم ښودلی دی هغه به د چا حق پرېښودي. نو د دې وجې نه بعضې وخت کې پلار چې دا فکر ونه کړي دی بیا وروستو اکثر په خپله جاړي، ځکه بچي دا نه زده کړی چې پلار څه ته. یو هلک لا پلار هاسټل ته لاړه ملاقات له، نو هلک د یورپ په رنګ کې رنګ و، ملګري هم ټول داسې وو. بعضې وخت کې د هلک د کور نقشه هم په کالج او یونیورسټۍ کې جدا بیان کړي، کور کې حالات جدا یې د جدا بیان کړي. نو هلک اوس شرمېږي چې ملګرو ته ووایم چې دا مې پلار دی، ځکه هغه سیده ساده زمیندار سړی دی، سیده ساده لباس. نو د هغه ملګرو په مخ کې د هغه پلار په مخ کې هغه ملګرو ته وایي دا زمونږ د میخو نوکر دی، دا زمونږ. ما وی د دې پلار د جسم نه خو به روح چېرته په خپله نیټه وتلو، د خو دا پلار دلته ووجلو چې د هغه په مخ کې هغه بچی چاته وایي چې دا زمونږ د میخو نوکر. دا دې بچي ولې وکړل؟ دې پلار هم دا غفلت کړی و. دې پلار هم دې بچي ته د دې زده کړې موقع نه وه ورکړې چې پلار څه ته وایي.